د بابر اعظم اور د محمد رضوان مینوالو د پاره یو ډیر بری خبر دی. محمد رضوان اور بابر اعظم تقریبا شپږ میاشتو د پاره د پاکستان کرکټ ټیم نه بهر شو. جی شپږ میاشتې برای تاسو په ټي وي نه ګورئ، شپږ میاشتې برای تاسو د پاکستان ټیم سره نه ګورئ. ولې شپږ میاشتو د پاره بهر شو؟ مکمل ریزن، مکمل وجه، مکمل تفصیلی در سره په دې ویډیو کې شریکوم. ځکه پاکستان کرکټ بورډ چیرمن محسن نقوی مایک هیسن ته مکمل اتھارټي ورکړې ده د سلیکشن کمیټې کې هم ورچولې دي او مکمل اتھارټي ول ورکړې د سلیکشن حواله سره. نور چې هم څومره لبي جبي کیږي په کرکټ کې د نن ډریسینګ روم کې یا بهر یا سلیکشن کمیټې کې، نو فل اتھارټي مایک هیسن ته د پاکستان کرکټ بورډ د طرفه ملو شوې ده. بل محمد رضوان د پاره بوري خبردار چې وکټ کیپینګ والډي محمد حارث په ټي 20 کې ښه پرفارمنس شوی د غسلیزه وخله او محمد حارث نه علاوه د یو بل کلاړي هم سیکنډ وکټ کیپر ورچولې دي. کچره محمد حارث انجرډ کیږي یا غلا ریسټ ورکړل کیږي نو روهیل نظری ورچولې دي رورا. لکه محمد رضوان بيخي اګنور کړل شو په ټي 20 فارمیټ کې. څه ټیم داسې وخت چې محمد رضوان فرست پریارټي و د پاکستان کرکټ بورډ، خو محمد رضوان د پاکستان کرکټ بورډ سیکنډ پریارټي هم نه ده. ځکه فرست پریارټي محمد حارث ته، سیکنډ پریارټي بیا روهیل نظیر دی. روهیل نظیر هم یو نوجوان کلاړي دی او خو کلاړي دی، ټیلنټ پکشته دی. چونکه په پی ایس ایل کې د ما خیال کوټه ګلیډیټر سره چې هغه ولدا سه مکور نه کا چې کوټي سره او کچا سره او ملتان سره چې ولدا سه کنسسټنټلی مکور نه کا. خدا د محمد رضوان د پاره یو بری خبرو. جی خو مایک هیسن بابر اعظم محمد رضوان او شاهین افریدی سره ملاقات هم کړی دی. دایله په صفال فازو کې ویل وروړه چې پتا سو موږ د کرکټ دروازې نه دی بندي کړي، خو موږ فل حال خپل چې کم زموږ بینچ سټرنث ته کم کلاړیان موږ سره اسه چکرې وای او موږ موقع نه ورکو، نو موږ هغه اوس ټیسټ کوو، موږ دا هغه ټیسټ اخلو. نو تاسو فل حال پرست باندې جی او تاسو مونږه هغه کلاړیان براولي او قسم له اشاره مو ورکړي چې تاسو خپل مایند سیټ چینج کړئ. وای مونږ هغه کلاړیان په ټیم کې شامل او چې څوک ماډرن کرکټ کوي. ماډرن کرکټ مطلب دا چې ټک ټک والا گیم څوک نه کوي. نو رضوان او بابر اعظم په دا یو قسم له اشاره مو ورکړي دا. خو شپږ میاشتو د پاره بابر اعظم او رضوان څنګه د ټیم نه بهر شوی دي، دای به تاسو په ټي وي نه وینئ، نه تاسو په اکشن کې نه وینئ. دا غي وجه دار چې شپږ میاشتو د پاره دای داسې بهر دي چې د پاکستان او د بنگلاديش ټي 20 سیریز دی رورا. اوس دی بل میاش کې د پاکستان او د بنگلاديش ټي 20 سیریز دی چې پای کې صرف ټي 20 میچز دی ون ډے پکې نشته. نو بابر اعظم او رضوان خو ون ډے ټیم کې شته، نو بس دای په دغه سیریز کې تاسو نه وینئ. خو بنگلاديش نه پس د پاکستان ویسټ انډیز سره ټي 20 میچز چې پکې ون ډے میچونه هم. نو اوس پاکستان کرکټ بورډ وایي چې موږ ته دا ون ډے میچونه ختمه او صرف ټي 20 میچونه به د درو په ځای په 15 ټي 20 کو ون ډے به ختم کو. نو زه دې ځکه د رضوان او بابر اعظم د ویسټ انډیز دورې نه بهر شو. بیا آیرلند سره د پاکستان دوره ده چې کې هم 3 ټي 20 میچونه دی او سره ون ډے میچز هم چې پی سی بی ویل چې آیرلند سره هم موږ ون ډے میچونه نه کو، صرف ټي 20 میچز بکاو. نو د آیرلند دوره کې د هم بابر اعظم او رضوان بهر شو. بیا افغانستان برازي پاکستان ته په اگست میاش کې د افغانستان او د پاکستان هغه صرف ټي 20 میچونه دی، ون ډے پکې نشته. نو دلته هم رضوان او بابر اعظم بهر شو. بیا په نومبر کې یعنی په 11مه میاشت کې د پاکستان او ساوث افریقا سیریز دی چې پای کې ټي 20 میچز هم شته، ون ډے پکې هم شته. نو بیا په نومبر کې د شی بابر اعظم او رضوان ټیم تراشي. جی لکه اوس دا جون میاشت شروع ده، نو جون شو، جون کې بابر اعظم دی گیم نه کړي. جولای، اگست، سپتمبر، اکتوبر 5 میاشتې خدا شوي او یو میاشت لړې د ټیم نه بهر شو. نو شپږ میاشتې به تاسو بابر اعظم او رضوان په ټي وي په اکشن کې نه وینئ. که چېرته لیګ کې سلیکټ شو 100 لیګ کې یا بل لیګ کې، نو بیا صحیح ده. کینی پاکستان کرکټ ټیم سره رضوان او بابر اعظم تقریبا د شپږو میاشتو لپاره ټیم نه بهر شو. جی